أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. سورة انعام 161 نمبر آیات تی. اخرنی حصہ د سورة انعام شروع وا چې پاغي کې د ټول سورت نچوڑ موجود دے. قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دا تفصیل دے د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې الله تبارک و تعالی او فرمای پیغمبره او آیا د خلقو ته چې ما ته زما رب هدایت کړی دی او زه خپل رب پنی غلار باندې روان کړی ما. علماء کرام ذکر کوي د دې آیات او جملې نه دوه مسلې معلومیږي. یو دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ابتدا نه الله په هدایت پیدا کړی دی. بعضی خلک وي گمراه وي الله په رحم وکي نو نه غلار ورته نصیب شي. خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په باره کې دا عقیده لرل فرض دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ابتدا نه الله په هدایت باندې پیدا کړی دی. دویمه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هدایت د لارې نه یو آن هم نه دی خوا شوی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کومه طریقه ده په دې کې شک شبه دا د ایمان خرابی ده. یو سړی دا وای چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا کار کړی و جدا به ډیره خوا نو وای د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اورل شوی دین باندې اعتراض کوي چې نبی علیہ السلام په خپل دین بیانولو کې کمې کوتاه کړی دی. نو دا عقیده لرل فکار دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کامل او مکمل په هدایت باندې الله پیدا کړی دی. قل او آیا پیغمبره بل حدیث ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای عبداللہ ابن مسعود راوی دے چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې زما ته زما رب ادب خودلې ده او بهترین ادب راته خولې ده. نبی علیہ السلام فرمای ما ته زما رب ادب خودلې ده او په ادب کې راته بهترین ادب خودلې ده. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هر طریقه مسلمانانو دا د الله خودلې شوی طریقه ده. نو چې کوم خلق د نبی علیہ السلام په طریقه ژوند تیری دا د الله تابعدار دی. نو وای چا چې د پیغمبر تابعداري اختیار کړه فقد اطاع الله دا د الله تابعداري اختیار کړه. قل او یا پیغمبر اننی یقینا ماتا هدانی هدایت کړه دے ربی رب زمان الى صراط مستقیم دلاری نیغی. وی څنګه الله انسانانو ته هدایت کړی دی. هدایت الله بندگانو ته په مختلفو طریقو باندې کړی دی. علماء کرامو او مفسرینو د تفسیر سلور مشهور وجه ذکر کړی دي چې الله په دې سلورو طریقو باندې خپلو بندگانو ته هدایت کوي او کړی دی. یو فهاغه کې هدایت ته په ذریعہ د عقل سره. دویم نمبر داغه نه هدایت ته په ذریعہ د کتاب او د انبیاء سره. دریم نمبر هدایت ته په ذریعہ د توفیق سره چې الله انسان لپاره کې توفیق ورواچي چې په سمې روان کی. او سلورم نمبر هدایت چې الله بندګانو ته نصیب کړی دی نو هغه په ذریعہ د رهنمایي
دا سلور طریقې چې الله بیان کړی دي قرآن کې بیان کړی دي. نمبر 1 سورۃ طه 50 نمبر آیات کی ذکر کړي ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. رب زمون هغه ذات دی چې ورکړی دی هر یو څیز لا پیدایش ثم هدى نو بیا ورته چل خولې دی. دې ته فطري هدایت وي. هر څیز چې پیدا شوی دی د مخکې د تعلیم نه دی حاصل کړي. د ماشوم ته وګوره د خپل مور څنګه پیژني، د خوراک د سیس څنګه پیژني، دا پي چې څنګه راکاږي دا طریقې ته چا خولي. دا ته فطري هدایت وي. دغه شان زناور ته وګوره، دغه شانتي مارغانو ته وګوره، دا غوي د طریقې د پیدایش د طریقې او دا الله تبارک وتعالى د دې په فطرت کې دیو ته دا نصیب کړی دي. نو دې ته ویل کېږي په ذریعہ د عقل سره چې الله عقل تور باندې انسان ته دا ورکړي. دویم نمبر هدایت چې الله مخلوق ته کوي انسانانو د نفذره د پیغمبرانو ورته کړی دي. هر پیغمبر 1,40,000 پیغمبران راغلي دي او په مختلف کتابونو او طریقو باندې په دعوتونو باندې خلکو لا هدایت ورکړي دي. دریم قسم دا ذکر دی الله فرمایي په سورۃ انبیاء 73 نمبر آیات کې وجعلنا منهم مونږه مقرر کړی دي د دوینا ائمتن پیشوایان یهدونا چې دیو با خودنه کوله خلکو ته به امرنا زمو په حکم باندې. نو الله دویم نمبر طریقه د هدایت د انبیاء او د کتابونو په ذریعہ باندې خلکو ته چل خي. دریم نمبر فذریعہ د توفیق سره والذین اهتدوا زادهم هدى. محمد 70 نمبر آیات کې الله ذکر کوي هغه کسان چې مون خودنه کړی د دوی ته زادهم هدى نو دیو زیات شي په هدایت کې. دل الله توفیق ورکي. انسان الله توفیق دی او داسې کار وکړي د پاره کې روان شي نو دا الله دل توفیق ورکو. نو دریمه معنا د هدایت په معنا د توفیق سره راځي. او سلورمه معنا هغه سورۃ محمد 5 نمبر آیات کی ذکر دا سیهدیهم ویصلح بالهم. الله انسان ته رهنمایي کړی دا. نو د هغه رهنمایي فضل باندې الله دې له جنت ور کړی دی. یا یو انسان ته الله رهنمایي نصیب کی نو د حالات ورو بهتره تر ترش. نو الله پر رهنمایي باندې، الله په توفیق باندې، الله په ذریعہ د کتابونو او د انبیانو باندې، الله په ذریعہ د انسان د عقل باندې انسان ته هدایت کوي. هدانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای ما ته الله هدایت کړی دی په ذریعہ د توفیق، په ذریعہ د وحی باندې او دارنګ په ذریعہ د رهنمایي باندې. دا ټول ته مراد دي. الی صراط مستقیم دلارې نیغي دینن چې هغه دین دی قیما ملت ابراهیم حنیفا. قیما مضبوط ملت ابراهیم طریقه د ابراهیم علیہ السلام دا. حنیفا چې پاک دی. حنیف مستقیم بالتوحید تویل کیږي چې د الله په یووالي باندې کلک ولاړ وي او نه پشاکیږي هر څونه مشکلات چې تراغلل. او دا طریقه د سیدنا ابراهیم علیہ السلام وا او دا طریقه د نبی علیہ السلام هم. ابراهیم علیہ السلام د الله د یووالي د فرض سمره تکلیفونه برداشت کړل خو غیر الله یې چرته تسلیمونه. او نبی علیہ السلام هغه سمره تکلیفونه برداشت کړل. تر وته وې سنه څخه گزاره کوه کنه وی چاچا که په یو لاس کې څوک نور راکې او په بل کې سپوږمۍ په دې دوړو بخپې کېدم خو نه منم دا الها او د بوتان د دیو نه منم. نو دې ته حنیفه دا طریقه د ابراهیم علیه السلام. وما کان من المشرکین او نو د مشرکانو نه. قل او پیغمبرا ان صلاتي یقینا منظمه ونسکی او قربانی زمان. مراد تینا بدنی عبادتونه دي او مراد تینا مالی عبادتونه دي. او پیغمبر ان صلات یقینا بدنی عبادتنا زما ونسک او مالی عبادتنا زما ومحیایا جون زما ومماتی او مرگ زما لله خاص د الله د فاردی
رب العالمین چې رب د مخلوقات دی. کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مانځه ته مخ کېدون وای دا کلمات به ویل. عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي وإني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما كان من المشركين وما أنا من المشركين. ما مخکړه د خپل مخ خاص الله طرف ته. دا کلمات به وي بیا به وي ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بیا به دا کلمات وي چې کله به مانځه ته مخ کېدو. عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کله د آیات راغې چې کله چې ته د الله عبادت ته ودرېږې نو فسبح د الله پاکي بیانوه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا دا کلمات ویل فرې خودل. بیا وی سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. او چې کوم د مانځه ابتدایي کلمات تسدید سوی تسبیح وتوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وی د دې آیات نه چې کله ته الله ته ودرېږې د الله پاکي بیانوه. فسبح بحمد ربك حين تقوم. پاکی بیانوا پیغمبرا حين تقوم. فسبح بحمد ربك پس پاکی بیانوا پیغمبرا د خپل رب حين تقوم کلا چې تفاسی عبادت تا. عائشہ فرمای رضی الله تعالی عنها چې کله دا آیات مبارکه را نازل شونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك دا کلمات شروع کړل. دای بیا نبی لا شریک نشته د شریک له دی الله لرا وبذلک امرت او په دې خبره باندې ما ته حکم کړل شوی دی. وانا اول المسلمین او زه اولنې د مسلمانانو نه يم. افتدا کی علماء کرامو ذکر کړی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام روح الله پیدا کړو په عالم ارواح کې لا انسانان نو پیدا شوی او الله د پیغام د دې روحونو نو وعده غستا وی الست بربکم ودستاسو رب یما نو وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په عالم ارواح کې اولنې خبر دا کړی و چې او الله ته زمونږ ربي روحونو چې د الله د یووالي او د ربوبیت اقرار کوون و اولنې اقرار د نبی رسول الله روح کړه دي چې بالا الله ته زمونږ ربي. نو وې د دین مراد ده چې نبی رسول الله والسلام په کل انسانیت کې اولنې مسلمان دي. دویم نمبر هر پیغمبر د خپل امت اولنې مسلمان دي. و یو انسان په قرآن کې داسې وایي چې وانا اول المسلمین ز اولنې مسلمان یم خو ذاتی تور بدانه و چې ز اولنې مسلمان یم ولی بیا تقدیم په نبی رسول الله باندې راځي. وانا اول المسلمین او ز اولنې مسلمان یم. نبی رسول الله وایي قل وا پیغمبر غیر الله ابغي حکما قل وا پیغمبر غیر الله رب غیر الله ربي قل وا پیغمبر غیر الله ابغي رب اذا ولټوما سوا د الله نه بل یو رب. سکسان راغل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وای ست زمونږ د اومنو سو موږ ستاده اومنو. کله نا کله ته زمونږ د بوتانو تعظیم کوانو کله نا کله مونږه د یو الله تعظیم کو ستاده د رب تعظیم وکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې کېدې نشته سره وای ولې نشي کېدې د الله نه علاوه بل مدبر کېدې شي. زمونږ د بوتان او د الها د الله نائبان دي دا د الله تعالی سدي نازبینان دي. مونږ دیو ته وایو دیو الله ته وایي لہذا دیو لهم سن حصداري او مثل فکار دي. نبی صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایي او پیغمبر غیر الله آیا غیر الله ابغي ذولتما ربا رب وهو رب كل شيء دغ الله رب د هر چیز دی. نو داسې عقیده ساتل د الله نه علاوه بل چاته رب وي او د خپل مشکلاتو مشکل کشای وګڼي نو دا ګناه دی. سوی نو بالکل ګناه دی. ښا څوک چې دا عقیده لري چې د الله نه علاوه بل څوک هم شته حاجات پوره کوي مشکلات ختمي نو دا کار د ګناه دی. ولا تکسبوا كل نفس الا عليها ولا تکسبوا او نکي كل نفس هس یو نفس
الا علیها مگر وبال فد باندې دي نوې اے پیغمبران د دې بوتانو سنه تعظیم کوا اے څه ګناه چې کیږي نو زما په سر باندې. دا د مکې د مشرکانو نه یو تن دا نبی له صلوات و سلام ته ویلو وی چې سړي کنه د قیامت په ورځ باندې دای په ما پسې ځه نن سبا وای کنه دا کار را سره وکړي ګناه زما د غاړي وای کنه خلک اکثر خلک دا وای بس ګناه زما په غاړي بس ته ما سره دا کار سکا وکا هو بس ګناه زما د غاړي دا سينو د قیامت په ورځ یو انسان د بل بوج نشو چتولې چا چې غلطي کړی دا سزا به دته ملایږي. نو اشکال په ذهن کې دا راغی چې الله د یو دا ګناونه په بل باندې دی چې چا د چا حق وهلی او د سره بیا ثوابونه نه یعنی نیک اعمال وسره الله په دې دا ګناه راولي په دې کې دي نو دا خو د یو ګناه په بل باندې انبار شو کنه نو دلته خو چې د قیامت فورز باندې با یو انسان د بل بوج نشو چتولې. نو دا غي مطلب واضح ادا ده چې یو انسان په دنیا کې داوي دا غلط کار کوه ګناه زما د غاړي نو دیس انسان د پاره یو انسان د بل د ګناه بوج نشو چتولې او چې دا الله یې راواخلی او په انسان کې دي دا خو د زلالت لپاره ده دا خو د سزا لپاره ده. ولا تکسب كل نفس او نشي غستل او نکي كل نفس هیڅ یو نفس ولا تکسب او نکي ګناه كل نفس هر یو نفس الا عليها مگر وبال فد باندې ده ولا تذرو او نشیو چتوله وازرتن یو چتون کې وزر اخرى بوج د بلران ثم الى ربكم بیا بخفل رفتا مرجعكم ورګرځیدل تاسو وین فینبئکم خبر بکی تاسو لرا بما کنتم پاغه سباندی چوي تاسو فيه پاغه کې تختلفون اختلاف کوونکی اخرنی خبره وهو الذي الله غذات دا پنځشتم دلیل عقلی ده او ترغیب ده ال القیادت او الاحکام صورت ته وهو الذي الله غذات جعل لكم چې فائدہ کړی تاسو خلائف الارض مشران د زمکین ورفع بعضکم او غرواله درکړی ده اوچتواله درکړی ده باز تاسو نه فوق بعضین دفاسه فبعض باندې درجات فمرتبه کې په مرتبو کې الله مونږ ټول د ځمکې مشران یو د ځمکې خلافت الله هر یو انسان لور کړی دی خو وای بعضی پتا سو باندې اوچت کړی دي دا بعضی پتا سو باندې دیو جن اوچت کړی دي چې الله پتا سو باندې امتحان وکي چې دا تعالی چې ما غورواله در کړی دی فل مال فل جمال او فل کمال په مال او جمال او کمال کې ماته غوړه फायदा کړی او یاد ساته دا غورواله استا محض امتحان د فار دی لیبلوکم چې وازمی تاسو فیما تاکم باغسکه چې تاسو له درکړی دي نو چې څومره الله انسان له په دنیا کې غورواله ورکړه د کاغه په هر لحاظ باندې وي نو دا غورواله د انسان په دوکه کې وانه چي احسب الناس ايتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون اتاب ایمان راوړی او په تابانه به تکلیفونه او مصیبتونه ناراضي سورته عنکبوت وي. دویم نمبر سورۃ بقره 155 نمبر آیات وی ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع امتحان کې الله فتا سبحانه فیر او پولګ او په نقصان د مالونو او په نقصان د نفسونو دا الله کې یو انسان له بیماری ورکی نو دی بل له روح صحت ورکړه دی دا روح صحت ستاسو لپاره امتحان دی. ونبلوکم بالشر والخير فتنه ویلینا ترجعون امتحان کې پتا سو باندې په خوشاله او په تکلیفونو کې دا امتحان دی الله یې زموږ تر د پتا سو راګرځي. سورۃ الزمر 49 نمبر آیات وی فاذا مس الانسان الضر دعانا کله چې انسان لمون تکلیف ورکوم انسان تکلیف ورسینو قران وی دعانا د مارابلی بیا ډېر په عجزه باندې مارابلی ثم اذا خولناه نعمه منا کلا چې موږ دله د خپل طرفه ست نعمت ورکوم قال دی وی انما اوتیته علی علم راکړې شوی د ما ته دا نعمت زما د علم د وجنه دا خو زما خپل کمال دی چونکه ما مهنت کړې ده ما ځان زری کړې ده ما سبقونه ویل دي لہذا دا کامیابی ما ته دغه پوجا باندې راکړلې شوی ده. قران وای دا سینه ده
بل هي فتنه بلکې د ازمیخت ورفع بعضکم فوق بعض او اوچتواله درکړه ده بعض تاسو نه بعض لرم درجات فمرتبو کې ليبلوکم د دفاره چې وازمی تاسو فيما آتاکم فاغس کې چې درکړې دي تاسو لا ان ربک بشک ربستان سریع العقاب سخ عذاب ورکون کې ده ډیر زر عذاب ورکون کې ده وانه یقینا د الله لغفور الرحیم خامخ بخنه کون کې ده مهربان سبحان ربک